بسم الله الرحمن الرحیم. د مولا امام زین العابدین علیه السلام شهادت ز خپل مولا امام زمان عجل الله فرجه شریف مراجع اعظام مؤمنین و مؤمنات ته تسلیت و تعزیت عرض کوم. دوا درې کورونه د امام علیه السلام غواړم چې هغه مهم کورونه و هغه تاسو خدمت کې ز عرض کوم. اول کار چې امام علیه السلام وکړلو خپل زندگی کې د بابا مولا حسین علیه السلام شهادت نه هغه دا و چې قیام سید شهدا علیه السلام دنیا ته وخیلو امام علیه السلام. امام زین العابدین علیه السلام یو مهم کار چې و هغه د خپل بابا شهادت و چې دنیا ته ظاهر کړلو چې ما بابا څه پوره قیام وکړلو، یا هغه خطبو په ذریعه و لکه کوفی کې مولا کومې خطبې ویر کړلې، یا مولا علیه السلام امام سجاد علیه السلام یزید دربار کې کومه خطبه ویر کړله چې شام و د یزید تخت ولرزولو. اول کار د امام علیه السلام انداو چې تبیین قیام عاشورا و. دویم کار چې امام علیه السلام وکړلو هغه دا و چې معارف اسلامی خلق ته وخیل، هغه چی په ذریعه هغه دعا په ذریعه. دوستانی گرامی، تاسو وکسوی دعای مکارم اخلاق د امام سجاد علیه السلام یا مناجات امام سجاد علیه السلام چې کوم مفاتيح الجنان کې شیخ عباس قمی ذکر کړی دی، لیکلی دی، وروستی دی، یا امام سجاد علیه السلام کومه صحیفه سجادیه ده. زب صحیفه سجادیه په باره کې دوره ذکر وکم چې علامه باقر مجلسی اعلی الله مقامه مولا امام زمان عجل الله فرجه شریف سره توسل کوي. مولا ما ته یو داسې دعا وښیه چې هغه ما دنیا و آخرت کې په کار باندې راشي. مولا ورته خوب کیي علامه مجلسی تاسو سره د ایمان نیکه امام سجاد علیه السلام صحیفه سجادیه شته د مغه تاسو وچاته و دعا صحیفه سجادیه هغه صحیفه سجادیه د هغه ته اخت الزبور نه ویل شي دي د زبور خور و هغه مرعشی نجفی علی الله مقامه هغه تنتوی چې هغه د الازهر یونیورسيټي یو مفتی دی هغه ته واستولو. هغه واپس ولیکلو چې تاسو سره داسې کلمات موجود دي، تاسو سره داسې دعاوې موجود دي، تاسو به ان شاء الله هیڅ کله مذهب جعفری چوته محتاج نشي، تاسو دا کوم کلمات در سره دي. و هغه ورسته صحیفه سجادیه باندې مختلف کتابونه ولیکل شولو، 60 نه 70 نه پورته کتابونه د هغې شرح باندې ولیکل شولو. پس امام علیه السلام چې یو کار وکړلو صحیفه سجادیه کې تاسو وکړئ هغه کې تقریبا 200 دعاوې دي د مولا علیه السلام. یو کار چې امام وکړلو تبیین معارف چې وکړلو معارف چې خلکو ته وخیلو هغه دعا و د زیاراتو په ذریعه وخیلو. مثلا امام علیه السلام براتللو بابا قبر ته بچکله ودرېدلو یا امیر المؤمنین قبر ته ودرېدلو هغه به زیارت امین الله ذکر کولو په دغه ذریعه هم خلکو ته وخیلو معارف وخیل. بل کار چې امام علیه السلام وکړلو اخیری اشاره وکم و ډیر مختصره وایم هغه چې د امام علیه السلام شاګردان تربیات کړل. تاسو وکسوی ابو حمزه سملی یا دعای ابو حمزه سملی چې امام علیه السلام ابو حمزه سملی ته چې کړل معرفي کړل چې هغه زوت ماه مبارک رمضان کې آیو، یا امام علیه السلام ورو شاګردان تربیات کړل. څنګه تربیات کړو؟ مثلا ابو خالد کابلی چې کومه د هغه کیسانیان و امام علیه السلام څنګه تربیات کړل، یا مصیب یا نور شاګردان د امام علیه السلام چې ورو زمینه همواره شول امام باقر علیه السلام ته و امام باقر علیه السلام نه زمینه ورو هموار کېدله تا امام صادق علیه السلام ته چې کله زمانه راغله امام صادق علیه السلام 4000 شاګردان تربیات کړل و یوه یونیورسيټي کولاو کړله. پس دا د امام علیه السلام اهم کارونه وو
څه امام علیه الصلاۃ والسلام خپل زندګۍ کې وکړل. خدایا په حق د محمد و آل محمد مو صحیح معنو کې د امام سجاد علیه الصلاۃ والسلام نقش قدم باندې روان کې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.